ولې سپي وچیچلې وسو کوم ځای دا لاسو دغه ځای دی او دا بل طرفو سپی ډایرکټ راغلی و السلام علیکم ورحمت الله. دا ماشوم چې دی نو ماښام روان و په لاره باندې نو دا سپي وخوړو دا یې اوس راویستی دی او وایي چې یاره دته څه انجکشن ولګوه نو ډایرکټ مې دا دغه ته ولېږو میزان اسپتال ته رسوه او د دې سپي چې دی نو خپل ویکسین دی هغه ولګوه او د دې نور هېڅ څه علاج نه کېږي. د دې خپل ویکسین دی 15 انجکشن زیرو چې په کومه ورځ باندې سپی څوک وچیچي نو هغه حسابېږي، بله چې کوم دی نو په 3مه ورځ یا په 9مه په 14مه او په 28مه ورځ سپی چې کله څوک وچیچي نو په دې کې 3 کټګري یو داسې چې سپی اټیک وکړي خو لکه مثال په طور باندې د هغه په وجود باندې څه سکریچ وغیره نه یا څه داسې نشان پکې نه چې د هغه یا پنجه یا غاښونه سکین ته ورننوتي، مطلب څه سکریچنګ یا بلیډنګ پکې نه نو په هغه کیس کې د ویکسینو څه ضرورت نشته. دویم دا کیس چې په هغې کې معمولي غونته کې سکریچز راغلي او لکه نور پکې بلیډنګ نه وي شوی نو د هغې دپاره داسې چې دا کمې 15 انجکشن وي نو دا به بیا خامخا لګوي. او بل 3م پکې دا کټګري چې په هغې کې سکریچز راغلي او د هغې سره بلیډنګ هم کېږي نو په هغه کیس کې یا دې مریض ته 15 انجکشنې به دا ویکسین دا لګي او ورسره به اماینو ګلوبولین لګي. د دې ریبیز خپل اماینو ګلوبولین هغه به ورته لګوي. نو په دې کې دا زموږ د خلک دا اکثر دا غلطي کوي، څوک وایي په دې باندې سور مرچکۍ کېده، څوک وایي دې له وایي ټکور ورکړه. د دې صرف علاج دا ویکسین دي چې دا ویکسین ورته په ټایم باندې ولګي. زموږ په دې علاقو کې د سپي چې کله هم وچیچو نو ووایه چې لکه دا لیونی دی، ځکه چې زموږ د خلک دې سپو ته څه ویکسین نه کېږي. په دې بهر ملکونو کې دې سپو ته د دې خپل ویکسین نو هغه بیا لیوني کېږي نه او هغې کې د دې د جراثیم بیا نه وي. نو زموږ په دې ملک کې داسې قسم انتظام نشته نو چې کله هم سپی څوک وخوري نو په دې کې دا هېڅ پته نه لګي چې دې کې دا لیونی دی که روغ دی. که دا سپی فرض که لیونی و او دا جراثیم دې مریض ته ولګېږي نو بیا د دې مریض چې دی نو 100% مرګ دی، یا دا په هېڅ دغه باندې هم نه بچ کېږي. نو چې کله هم تاسو په کور کې څوک سپی وخوري نو په ټایم باندې د دې ویکسین لګوئ. د دې ویکسین چې دی نو په عام سرکاري اسپتال کې په EPI ډپارټمنټ وي، په هغې کې چې معلوماتو کې اکثر د هغوی سره میلاویږي هم او زموږ په دې لوړ دیر کې په تیملګره کې د دې خپل دفتر دی، په هغې نه هم دا میلاویږي. خو که فرض که دا ویکسین تاسو ته میلاو نشي نو بهر یې په پیسو واخلئ او خپل مریض ته بیا په ټایم باندې ولګوئ. فرض که دا لیونی سپی و نو بیا به ستاسو دا مریض چې دی په هېڅ قیمت باندې بیا نه بچ کېږي او دا بیا 100% مرګ دی. والسلام.